د صحابو کې داسې صحابه هم وو، په صحابو کې داسې مشران صحابه وو او څه پکې کشران صحابه وو. نو بعضې ټایم کې به یو کشر صحابي به د وزنداره خبره وکړه، نو په هغې مجلس کې به چې دی عمل په څه کېدو د هغې کشر، اگر چې کشر به و خو که وزنداره خبره وه او هغه ته به الله هغې خبره کې به وزن و، نو هغه مشران به راولګېدل، مشران صحابه و، د هغې کشر صحابي په قول باندې به عمل کوو. دا زمونږ شریعت دونه ښکلی مزاج دی. او زموږ پښتو معاشره کې دې ته اړه ګوري څوک نه وي دا کشر دی، دا سیټ ته که هغه ولیده دا خبره نه ده پکار. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بچي عمر فاروق ټول پیژنې کنه، دویم خلیفه چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه دی. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا د عمر فاروق لور ده او دغه لورجانه دا په نبی علیه السلام واده شوی وه. نو حضرت عمر فاروق سے په دغه حوالې سره د نبی علیه السلام څخه دی. نو دا عمر عبدالله ابن عمر یعنی دا عبدالله چې د عمر زوی دغه د عبدالله په باره کې راځي دی کشر وو، خو د ده به اکثریت چې ده به خبره وکړه نو هغه به د کارن کلخه د ویشته پښتو کې است تاسو پویم د کارن کلخه ویشتل دا مطلب چې هغه به باقاعده ډېره وزنداره خبره به ده کوله، نو کله ناکله به د ده په قول باندې عمل کېدو. اکثریت به داسې وه او یوازې دی نه بلکې داسې ډېر نور صحابه دي چې هغوی به یو خبره وکړله نو د هغه په قول باندې معامله شو. خبرې ته کتل پکار دي چې دا خبر د چا وزنداره ده، دې ته کتل نه دي پکار چې دا ډېر مشر دی او دی د 40 کال دی او دی د 20 کال دی، بس د 40 کال دا خبره منو د 20 کال ده. کیدای شي چې الله رب العزت زه دا ویل نه غواړم چې د مشر خبره مه منې، زه دلته دا خبره کوم چې کله ناکله یو کشر ته الله رب العزت ډېر لوی صلاحیت ورکړی وي، نو زه ویل دا غواړم چې د دغه کشر خبره هم لږ منل پکار وي او دیم لږ په مشوره کې کوئی خبره وکړي او یو خبر دام کوم بلکې زه خو وایم چې دا کشران ځان سره وچلوي، دا کشران ځان سره وچلوي ځکه چې دی به مخکې بیا پلار کیږي، دی به مخکې د خپل کور چلی، بیا دی به سبا له چېرته یو اداره چلی، نو چې دی تاسو په دې خپلو مشورو کې نه کېنوئ او په ضروري خبرو کې نه کېنوئ نو یاد ساته دی به بیا څنګه مطلب دا چې دی به دی به څنګه په ماحول باندې پوهېږي، بیا به دی د معاشرې اصلاح څنګه کوي. دی چې سبا له پلار شي په دې خبرو په دې وزندارو خبرو خو به دی پوهېږي نه، الریډي هغه تا په خپلو مشورو کې نه دی کېنولې، په غټو غټو خبرو کې هغه تا نه دی کېنولې. په دې خبرو ځان پوهول پکار دي چې زه څه ویل غواړم. بعضې کس به زما د خبرې یو طرف ته ګوري خو بل طرف ته به نه ګوري او په خبره به نه پوهېږي. هلکه دا خبره ما په کوم تناظره کې وکړه هغه خبره ته سوچ وکړه.